مخکې مې درته هم ویلي وو، اوس هم درته وایم، پیسې بچ کوئ، کتابونه اخلئ. ښکلي ښکلي کتابونه ګورئ. د عالم کار د کتاب سره دی، د طالب کار د کتاب سره دی. د موبایلو باندې او په پیکیجو باندې چې کمې پیسې ضایع کوئ، په هغې ځان له کتاب اخلئ. د مخکو ورځو کې ما تاسو ته وویې، زمونږ مفتی یوسف علي سایلي صاحب ښایسته چې کمدنو بیاض مرتب کړی دی او زما ډېر خوښ و. دا واخلئ. بیا د مفتی صدیق اکبر صاحب کالو خان د هغوی تفسیر راغی سورې نساء پورې، نو هغه هم ما ځای په ځای وکته، ماشاءالله انتهایي ښکلی او ښایسته راغلی دی. دا واخلئ. د دواړو دلته کې لږ ما سره څه لږ لږ ټایم تېر کړی دی، دا زمونږ هم صدقه جاریه ده او د هغوی هم صدقه جاریه ده. او ستاسو به په کار راشي د مشایخو نهج هغوی دواړو ښه ښکلی قابو کړی دی، نو دا واخلئ. دارنګې اوس زمونږ د برادر مکرم مولانا سید افضل صاحب دا 2 کتابونه رالل، خاصیات الابواب او بل مخرقات. دا انتهایی ښکلي کتابونه دي. دا تاسو دپاره لیکلی کېږي چې سبا ته تاسو پیدې واخلئ. نو دا ځان له ټول واخلئ. دارنګې چې د نورو علما کرامو ښایسته کتابونه راځي، نو کتاب اخلئ او کتاب ګورئ چې د کتاب کم ځای کې د مطلب یا د هغې د مطالعه په چل نه پوهېږئ، وایئ چې دا څنګه مطالعه کړم، موږ به درته نهج ښایو، پوهه به شئ. خو کتاب اخله، کتاب جمع کو. په دې پوه شوئ که نه؟ سستي مه کوئ په دې کې. جزاکم الله.